د بېنظیر روپۍ چې کم کسان علي د هغو لپاره د خوشحالۍ خبر دا ده چې په دې بجټ کې ستاسو دپاره ډېرې خوشخبرانې چې دي هغه راغلي دي. هغه سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زیاتر کسان ته به د دغې خبرو چې دی دا پته نه وي. کم کسان چې په جانچ پړتال کې دي د هغو لپاره هم خوشخبري ده. کم کسان چې روپۍ اخلي د هغو لپاره هم خوشخبري ده. نو په دې ویډیو کې سره مکمل معلومات شیر کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي. نو بجټ چې دی هغه ووتلو د 26-27 بجټ چې دی په هغې کې اعلانونه چې دي هغه هم وشو. دغه شانتې د سرکاري ملازمینو په کوم شی دی او د بېنظیرې د روپو والو لپاره چې دی د هغو لپاره هم شی دی. د هغو لپاره 100% چې دی په تنخواګانو کې اضافه شوي ده او د بېنظیرې والو لپاره چې دی 24% اضافه شوي ده. لکه د سرکاري کسانو نه چې دی د هغو نه هم سیوا اضافه چې ده ستاسو په روپو کې شوي ده. ځکه غریبانانو له چې دی په دې کې اضافه کړې ده او دا دې هم نه ده کړې. خو موږ د IMF غلامان یو نه د IMF د طرفه ورته وینا شوې ده چې په دې کې به تاسو اضافه چې ده دا به کوئ. نو سرکاري ملازمین چې دي د هغو په حق کې 100% ده او کم کسان چې د بېنظیر روپۍ اخلي نو هغو ته 24% چې ده د هغو په روپو کې اضافه شوي ده. دغه شانتې جانچ پړتال والا چې دي د هغو لپاره هم خوشخبري ده. خو دا 24% چې اضافه شوي ده نو تاسو ته به قسط چې دی هغه به 18,000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. لکه 18,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو ځینې کسان به چې دې ځل چې دا کم قسط دی دا به میلاویږي نو دا قسط به تاسو ته نه میلاویږي. تاسو ته به میلاویږي په جنورۍ په اوله کې چې کم قسط دی تاسو ته به هغه قسط چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي. دغه شانتې بله خوشخبري دا ده چې هغه وایي چې په دې کې اوس اضافه راولو دا تر اوسه پورې 1 کروړ اوس چې دی 1 کروړ او 100 لکه کسان کوي به لکه 1 کروړ او 100 لکه. نو په دې کې زیاتر کسان چې دي هغه په جانچ پړتال کې دي. نو چې په جانچ پړتال کې دي دغه کسان چې دي هغه به اوس هم دې پروګرام ته چې دی هغو ته هغه به راتلل نه شي او هغو ته به هم په راتلونکي وخت کې چې دی د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو دا به هم د جنورۍ نه چې دی وروسته به کېږي. کوم اعلانونه چې دلته وشي نو هغه اکثر پرې دغه کې دی د جنورۍ د میاشتې نه چې دی هغې نه وروسته کېږي. دغه شان د ټول نه غټ اعلان چې کم شوی دی هغه دا شوی دی چې تاسو له به اوس په بجلۍ کې چې دی هم به ریلیف درکوي. د عام عوامو لپاره چې دی مشکله جوړېږي. خو کم کسان چې د بېنظیر روپۍ اخلي نو د بېنظیرې د روپو والو لپاره چې ده هغو لپاره خوشخبري دا ده چې ستاسو په بیلونو کې چې دی ستاسو سره به رعایت کېږي. خو د هغې کس سره به کېږي چې کم کس د ټول نه کمه بجلي سيزي. مثلا د 100 یونټو نه په کمه باندې سيزي نو د هغې کسانو سره چې دی زیات ریلیف چې دی د هغو سره به کېږي. اوس د هغو دا اراده ده چې کم عام کسان دي نو د هغو بیلونه چې دي د هغو نه به د نورو مناسب اخیستی کېږي. لکه هغه ریلیف چې دی د 200 نه په لاندې چې دی هغه اوس ختمی. خو کم چې کسان چې د بېنظیر روپۍ اخلي نو هغې کسانو ته چې دی هغو ته به میلاویږي په بدلۍ په بیل کې چې دی هم به رعایت میلاویږي او دا رعایت چې دی دا به هم تاسو ته د 1 جنورۍ نه وروسته لکه 2027 نه وروسته چې دی دا به کېږي. د دې نه مخکې هم دي ویلو خو په هغې کې وخت چې دی دا اوس تېر شو. اوس بیا وایي چې د 1 جنورۍ نه وروسته چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دې بجټ کې چې دی دغه خوشخبرانه وي چې دا ما تاسو سره شیر کړی او دا به تاسو ته د جنورۍ د میاشتې نه چې دی دا به میلاویږي. کومو کسانو چې رجسټریشن نه کړی هغه د رجسټریشن وکړي او کومو چې دوباره اندراج نه دی کړی هغه د دوباره اندراج وکړي چې تاسو هم د دې نه فایده چې دا اوچته کوي.